السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، د داوودشاه د قبر عذاب. عزتمنو، علي شاه 007 په خوب کې خپل پلار سیکو چې په قبر عذاب ډېره سخته وه پې. زه مینوالو سلطان شاه او علي شاه نور څه خبرې کړې دي، ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ ته دا ویډیو تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو، دا داوودشاه عزتمنو چې ډېر خلک وایي چې دا یې وفات شوی دی او ځمکې ته سپارلی شوی هم دی، خو مینهوالو بېګا هم د علي شاه 007 لایو ویډیو راغلې ده او ویلي دي چې یعنې داوودشاه تر اوسه پورې په هوښ کې نه دی راغلی، هماغه شانتې بې هوښه دی. خو مینهوالو ډېر کسان همدغه شانتې فیک تصویران راغوستي دي د قبر نه، او ډېر کسان همدغه شانتې هم وایي چې د داوودشاه د قبر نه قسمه قسم اوازونه راځي او داسې ډېر ګناهونه یې کړي دي. خو مینهوالو چې موږ دغه شانتې چې معلومات وکړو، نو داوودشاه ژوندی دی، مړ نه دی. عزتمنو، دا چې دی نو علي شاه 007 په خوب کې خپل پلار لیدلی و او ویل چې د قبر عذاب وپې او ډېره سختي وپې، چې مینهوالو چې خپل مور ته یې همدغه خوب بیان کړی دی، نو مور هم په سرو سترګو باندې ژړل دي او توبې وباسي چې موږ به بیا داسې غلط کار به نه کوو. عزتمن، نوم مسلمان دی، الله تعالی د قبر عذاب نه وساتي، دا ډېره سخته وي. ځکه عزتمنو چې څوک غلط کارونه کوي، الله تعالی د ښې لارې ته راولي، بدې نه دی الله تعالی وساتي. زموږ داسې عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.